رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منګ ټول انسانان یو مخلوق یو خالق زموږ ته د دې خالق د مخلوق په منځ کې یو ربط دی دې ته تعلق وي او کم شی چې دا تعلق قرآني هغې ته ګناه وي سن ګناه هر هغه کار چې دا د الله دایره ده او په دې کې د الله رضا ده نو دا انسان ایز هول د دې سره ټچ دی خو چې دی کله یو داسې کار کوي چې هغې ته موږ ورانکاری وایو دی ورانۍ وکړي دا یې ورانۍ په بنیاد دی د الله نه لرې شي او د ده او د الله په منځ کې چې کوم دغه راځي لرېوالی دې ته ګیپ وایي دا یو ګیپ دی ستا د هغه په منځ کې دا ګیپ په اوس ختمول غواړي او کم شي باندې چې الله ناراضه کېږي دې ته ګناه وایي خو دا ګناه او دا ګیپ او دا سن دا چې مونږ کوو نو زموږ د دې به څه وجه وي ځکه غټ نقصان خپل کوو د خالق نه ځان لرې کې زه ستا د هغه په منځ کې تعلق ختم شي او چې څومره لرې کېږي نو دومره تباه کېږي دا کار ته ولې کې وایي په دې باندې چې مونږ سوچ وکړو نو د دې دوه وجې دي یو دا چې زموږ ته اډو فکر نشته مونږ غافله یو وایي څنګه غافله یې وایي الله په خپل قرآن کې په 18مې سپارې ابتدا له دې نه کوي چې اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون دې خلقو حساب کتاب ورځ خو راغلی ده او دی هر سړی چې دی د انسان دی د زندګۍ په ځای مرګ ته زیات نږدې دی لکه دلته لایف دی دلته ډیت دی اما ته یې په منځ کې وي نو موږ کوم ځای ته ډېر نږدې یو نو موږ څه ته نږدې یو مرګ ته ډېر نږدې یو هر سړی د مرګ په کناره دی خو که فرض که څوک راشي او ده ته خبره کوي نو فی غفلت دی په غفلت کې دی نو یا خو دی موبایل ګوري نو ویل که زه تا ته خبره کومه نو وایي کوه که نه زما تا ته غوږ نه دی نو هغه ورته وایي ته را موبایل لږ بند که که نه نو وایي ستا په موبایل کې څه کار دی دا زه خو ستا خبره اورم نو هغه تبلیغیان پسې ګش وکړو یاره موږ راغلي یو تاسو ته یو دوه خبرې کوو نو دی وایي وایه که نه دی ټي وي ته ګوري نو هغه وایي یاره دا ټي وي به بند نه کړي نو ستا په ټي وي کې څه کار دی فی غفلت معرضون دی اوس هغې ته ګوري او هغه ته وایي وایه که نه چې ته څه وایې نو هغه ورته لږې بند کړه نو هغه یو ډېر ښه سکالر و مطلب دا چې ښه ګریجویټ سړی و هغه ټي وي ته کتل نو حافظ صاحب راغلی و نو حافظ صاحب وړو ته سبق وی نو ټي وي آن نو هغه ورته حافظ صاحب ورته د واړو خو ټي وي ته ګوري نو هغه ټي وي کې ستا څه کار دی وی ته خپل سبق وړو ته وایه که نه هغه واړه خو ټول هغې ته ګوري نو ګوره دا یو کار دی چې فی غفلت معرضون چې ته په غفلت کې نو سوال نه پیدا کېږي کو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی و د هغه نه هم خلک غافل او د رسول الله نماینده په تا پسې اوس راځي ته هم د هغه نه غافل یې ته خبرې ته غوږ نه ږدې نو که تا فکر یې که نن دا ټول مخلوق چې دی نو چې ته د دې ځای نه روان شې او د دې سواړی د دې چوک نه روان شې او ته لکه د مردان د چوک پورې ځې او هر چا ته ګوره په دې لارې چې څوک په لار راځي نو په سلو کې به اتیا کسان موبایل ته ګوري یو خو بل خواړو څوک ګوري نه نو هغه به څه کوي نو د فی غفلت معرضون نو هغه بیا څه وایي ما یأتیهم من ذکر من ربهم الا استمعوه مړه وایي موږ خو اورېدلی دی که نه ته خبرې کوه مړه څه وایم دې راغستې زه پوهېږم خو زه ته وایه خپله خبره وکړه نو یاره ته خو لږ غلی شه که نه دا شی خو لږ پرېږده نو یا به زه اخبار ته ګورم یا به زه ټي وي ته ګورم یا به زه دغه ته ګورم کرکټ میچ به ګورم نو هغه خبره شروع کړي زه هغه د چکۍ ولګوله او خو هغه د پلانې آوټ شو وی ورګه مړه نن فاینل دی نو چې ته فاینل ته ګورې زما خبرې ته غوږ نه ږدې که نه حالانکه اقترب للناس حسابهم ته په ژبه کومه کناره یې ستا د حساب وخت ډېر زیات نږدې دی نو دا زموږ باندې چې کوم سیلاب راغی نو د هغوی د حساب وخت څومره هغوی څه خبرو چې داسې به کېږي نو هغه ناڅاپه په سړي راشي نو یو غټه وجه دا ده چې موږ په غفلت کې یو او موږ اډو مشغول یو او اډو خبرې ته سمې نشته نو بعضې وخت کې زموږ د خولې نه داسې خبره وخېږي ډېرو ښکلو خلقو خولې نه خبره خېږي لکه یو سړی دی او هغه وی یاره مونځ کوو نو هغه یې موږ مانځله نه یو راغلي ډوډۍ راوړه کړو ډوډۍ خورو او بیا به کوو
نو دا خبره خو ستا وکړه خو یو حدیث مفهوم دی چې کله سړي د خولې نه داسې یو خبره وخیږي چې هغه ته ډېره معمولي ښکاري خو خدای پاک ته در مرګه پورې بیا نه رضا کېږي نو دا لاهیة قلوبهم دغه سړی به هغه یو وجه دا ده چې مونږ غافله یو او دویمه وجه دا ده د دومره غټ د تعلق د ختمېدو هلکه وایي تا ورانه کړه 2000 څوک ورانوي نو ته د الله سره ورانه کې د هغه نه ډډې ته شې د هغه سره ډډې ته کېږي ولې ځکه چې ته د هغې دپاره جسټیفیکیشن دی ته وایي ډېر شیباني دي ستا سره وایي ته ولې دا کار کې نو مړه وایي زه نشم کولی که نه نو ډومبنی جسټیفیکیشن ډومبنی وجه دا ده چې هغه وایي اټ از مای نیچر بس دا زما په فطرت کې پرته ده چې کنزل مې بس خولې له راشي دا زما په فطرت کې غوړه چې زه ټي وي ته ګورم دې نه بغیر مې ګزاره نه کېږي دا زما په فطرت کې پرته ده چې زما د جینکو د هلکانو شریک مجلس خوښي نو بیا ورته څه وایي آی ایم بارن ود اټ زما په دې کې څه غلطي نشته نو مطلب دا چې په خدای ورړئ زه د دې دغه سره پیدا شویم هغه ویل که تاله موږ واده کوو وایي زه د هلکانو په منځ کې خوشحاله یم ماله واده مه کوئ بس زه نه یم خوشحاله په واده ته ولې ماله واده کې وایي چې نکاح ګورې سنت څه د واجب حده پورې دی وایي چې نه 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 زه یې نه کوم ولې آی ایم بارن ود اټ زه داسې پیدا شوی یم چې زما دا سیسټم خوښ دی نو یو جسټیفیکیشن دا دی چې مونږ یې په خدای ورړو وایي دا زمونږ روټین دی وایي چې کله ته په امتحان کې ډېر شی نمبر یې والې که نه چې تا ته څوک وایي مبارک شه تا خو ډېر شی نمبر یې اخیستی نو ته وایي چې یاره خدای شته ځان مې ډېر کړولی او تاسو به اوږده وایه زه به ناسم خو چې کوم دغه سړی بیا فیل شي یا سپلیمنټ راشي نو بیا چې ورته ته وایي چېرې ستاسو خو سپلیمنټ راغله نو زه ورته وایم هغه هم پخپله وایي مړه خدای ته به مقرره وه نو هر فیل کېده خدای ته مقرري او هر پاس کېده زما رکټ نو مطلب چې هر بد کار موږ په خدای راړو نو وایي چې الله تعالی چې نه کو تپوس کې نه هغه وایي فطرت الله فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله موږ خو چې کوم په کوم فطرت پیدا کړي یې هغه خو داسې نه دی چې تا ته موږ نیچر وایو او ته د نیچر خلاف ان نیچرل کارونه کې بیا وایي آی ایم بارن ود اټ هغه یو کس ما ته وی خدای ته وګوره چې زه څه کوم ما ته څه مه وایه نو دا یو خبر شی که چې زه به ستا سره له خوشحاله یم چې زه څه کوم نه ما ته څه مه وایه نو دا ولې دا یو جسټیفیکیشن موږ دغه کوو نو وایي زه څه وکړم نه نشم کولی نو ما یې لکه ته سهار مانځه له ول نه راځې نو وایي نشم پاسېدی که نه نو مې ته ملایه ته تلی نه وې او نو مې ما خو لا داسې ایرپورټ نه لیدلی چې پای کې وختي پاسېدی نه څوک چې ایرپورټ ته ځي نه به خامخا وختي پاسېږي ستا نه خو یو فلایټ مس نه شو نو مطلب دا چې ته هلته وې او هلته خو تلی هم نو چې ما هلته تلی وې نو خو پاسېدی شي که نو دروغ وایه که نه چې نشم پاسېدی دا څومره خلق چې سهار مانځله نه پاسي او دا غرمه پاسین دي نو که ته تپوس وکړې نه تا ته وایي وایي یاره خو چې د خدای به داسې خوښی نو او وایي زه نشم پاسېدی نو دا سره چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته فطرت ستا ټیک دی او الله وایي فطرت الله فطر الناس علیها نو دې دا مطلب دی چې د خدای د حکم خلاف ته لګی او دا جسټیفیکیشن دی قرآن رد کو د قرآن ته ما مخامخ کو دا یې غاړې درز راغی او دا یې دله وواخو او په دې ته نشي خلاصېدی ګوره دومره غټ ریلیشن دومره غټه رشته دومره غټ تعلق تا په دې خبره باندې ختم کو چې تا دا دروغ وې چې نه شم کولی نو ډېر شی خلق دی که نه وي چې یاره ته هغې سړي ته مو ویله لکه چنده راکړه نو هغه وی یاره د جیب نه دا پیسې راایستل نه دي او تاسو لږ ډېر ښکلی سړی و الله دې وبخي ښه سړی نو دا پیسې نه دي دا ورکول دا یاره وی ما ته ډېر ګران کار ښکاري خو وی زه ټیک ده تاسو یو کار وکئ تاسو ډینر ارینج کئ او هغه هوټل والا له به زه بیا بیل ورکم هغه راته اسان ښکاري خو دا خپل جیب نه پیسې راایستله او تا له ورکول دا ما ته ګران ښکاري نو دا بعضې سړی مختلفې بانې کوي خو په دې بانو کنټرول حاصلول دا ډېر زیات اسان کار دی خو چې کله ته پوه شې چې یاره زما دا بانه دلته نه چلیږي چې د خدای په دربار کې به څنګه وچلیږي او دومره غټه رشته پې تا ختم کړه دویم نمبر جب دغه چې کوو که نه بانه چې مونږ کوو نو مونږ وایو اټ از کامن ټول خلق یې کوي نو که ما وکړو چلو شو ټول خلق کنزل نه کوي نو ټول خلق لږ ډېر دروغ نه وي نو که لږ ډېر دروغ ما ووي نو څه چلو شو نو ټول خلق ووټ نه ورکوي چې کم ځای پیدای نو که ما ورکو نو څه چلو شو نو چې خلقو ته نوکري میلاویږي نو خلق به پارټي نه بدلی نو چې ټرانسفر زما نه شو کېدی نو په ټرانسفر په دې کېدو نو که کفر نو که ما وکړو نو څه چلو کو ټول خلق یې کوي نه نو ته دې ملانو ته وګورې دی نه کوي نو دې تبلیغیانو ته وګورې نو دی نه کوي نو دې جماعتیانو ته وګورې دی کوي نو که ما وکړو نو څه چلو شو
نو دا یو بله بانه ده چې مونږ وایو چې ټول یې کوي کو ته نسوار علي نو وایي دا ټول خلک نسوار علي نه که ته سګرټ څکې نو وایي دا ټول خلک سګرټ څکي نه نو بیا یې په دې ورړئ نو هغه وایي چې ګوره دا خو ته غلطه وایي کو فرض که دا کا مني او ارزه یي او ټول سماج په هغې باندې لګیایي ته وایي لکه چا بې پیسو کار کړی هر سړی پیسې غواړي نه نو که ما یو 10 روپۍ رشوت واخیستون ته ولې قارېږي په ما پسې لګېدلی نو هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا بل شان ویلي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده که منکر کار څوک کوي نو ته به داسې نه وایي چې ټول یې کوي نو زه به یم کوم دا شی دې هم کمزوری دی نو تاله پکار دی چې په لاس دې نیولی کو په لاس یې نه چونې په خولو ته وینا وکړه که په خولو ته وینا نشي کولی نو په ډکې بد وګڼه خو لکه دا د ذهن نه وباسه چې دا جسټیفیکیشن یا دا بانه ستا چلیږي تا ځان له بانې کتلي دي نو دا دویمه بانه دې هم خطا شوه نو ته ځکه خرابې چې تا یو کمزورې بانه پورې نښتی او دا بانه دې دلته کار نه کوي چې هلته به بیا څه کار وکړي یو بله خبره چې دا هغه موږ دا وایو اټ از نټ ا بګ ډیل دا دومره غټه خبره خو نه ده مړه سود زه نه کومه زنا زه نه کومه او پردی حق زه نه وغمه نو که دا لږ غونته کې مې داسې څه غلطي وکړم دا څه چل دی دومره غټ کار خو نه دی که نه اټ از نټ ا بګ ډیل ټولو خلکو نه چې ته تپوس کوې که نه مړه وایي دا لږ ډېر ګناه خو به کوم که نه دومره غټ ګناه خو ما نه دی کړی ته دې خلقو ته ګوره خلقو وخان په بډه کړي دي نو هغو ته څه نه وایي او ما ته دا خاص خبره دی په ما پسې رانیولې ده او ما ته وایي چېره دا خو دومره ګران کار دی چې ته به وایې ګینې چې زه قیامت راغی لکه بله ورځ چې و نو تا په پلاني پسې خبرې کولې او هغه ناروا دی ویله د هغو د کور بېعزتي دي کوله د هغو د زنانو خبرې دی کولې مړه دا په حجره کې باس دی دا خو کوي خلک دا ما څه کم مال قرآن کو خبره وجوه مې کړن څه چلو شو اټ از نټ ا بګ ډیل که ته ورته ووایې چېرې که پلانی حق ته واخې او دا ته ښه نه کوې لکه یو سټوډنټ ته ستا خوښ نه دی ته ټیچر یې او هغه له پوره نمبر یې کېږي ته وله لږې ورکړې وایي مړه دا څه ما داسې غټ ګناه وکړو نو هغوی چې دا خو تا پردی حق خراب کو که نه نو هر ځای کې چې ته داسې په یو ماحول کې راشې او هغه تا ته جواز پیش کوي نو هغه به تا ته دا ووایي چې دومره غټ ګناه مې نه دی کړی هغه تا ته بیا غټ غټ ګناهونه شماري نو هغه تا ته وایي چې ګوره بدکاري مې نه دی کړی قتل مې نه دی کړی مرګ مې نه دی کړی نو که دا یو خبره مې وکړه څه خبرې کړې پلاني ته دې ویلي چې پلانی لوی په زینا پیدا شوی دی نو دا الفاظ خو ټول خلق وایي نو نه که نه دا ګوره دا که ته په صحیح سیریس والې که نه نو دا تا بهتان لګولی دی نو په دې بهتان الله پاک ډېر زیات خفه کېږي نو دا به ثابتې نو که تا ثابته نه کړه نو تا له څو کوړې پکار دي 80 کوړې دله پکار دي دا احسان الله صاحب ناست دی امام مالک والا قصه چې کوي نو چې زنانه یې لمبوله زنانه لګیاري نو بله زنانه لمبوي یعنې هغه زنانه ډېډ باډي د مړه ده نو دې چې لګیاري نو دې خبرې کوي خلک که نه نو د دې خولې نه دا خطرې چې یاره هغه دا پتون چې وله وي لمبه مګو نو وی چې یاره په دې به څوره ورانې دې کړي اوس دا خو د ښځو خو روټین دی هغه لکه ښځه خپل بچي ته وایي ورید پرید شي سټکوری شي ورنال شي نو دا الفاظ څومره خطرناک دي خو ښځو دپاره خو څه خبره نه ده نو هغې غریبې به هم داسې ویلي نو هغې دا لاس په هغې زنګون پورې په ترون پورې نښتی دی چې کله په ورون پورې ونښتو نو زه راکاږي او نه راځي خدای په خپل زور ښیي که نه نو هغې لپاره چې ټول خلک جمع شو چې مسله جوړه شو اوس مړی به څنګه ښخو ودي به ترې څنګه جدا کوو نو یو رایې دا راغله چې یاره د دې مړي نه خو لږه غوښه کټ کوي جو په دې ته لاس پورې به راشي چې د مړي هغه ریلیټیو چې دي او وایي زموږ مړي ګناه څه کړی چې ته ترې غوښه کټ کوې نو وایي د دې دا لاس دې پرې کوي نو دا دې بې لاسه ګرځي دا ته دې پکې نه وي که نه نو هغې وایي چې دا چې داسې مونډی لاس ګرځي د هغې رشته دار ووایي چې دا داسې مونډی لاس ګرځي نو دا به بیا ټول خلک به الزام نه لګوي چې دا ولې غلا یې کړې وه چې دا لاس دې چا پرې کړی په هغې ورځ کې خو شرعي نظام و نو دیم نه وی مونږ له خو څه حل نه راځي د دې او اوس خلق جنازې له راغلی دی مړی ښخول غواړي او دا لکه سیریس پرابلم شو که نه یاره وی دلته یو هوښیار سړی دا خلق چې کله ونښلي که نه دی به مولانو پسې ګرځي نو امام مالک دی او رحمت الله علیه هغه ډېر زیات زبردست سړی دی شاید چې هغه له دې څه حل وباسي نو هغه چې راغلی نو هغه ورته وی چې نور څه چل خو نشته خو دې ښځو ته تاسو په دې دوران کې څه خبره خو نه ده کړې نو هغوی مونږ خو هېڅ نه دي ویلې خو دغه یو خبره هسې مونږ وکړه چېره دې به څه ورانې کړي وي اوهو ستاسو سره څه ثبوت شته وی نه نو بیا خو 80 کوړې وایي چې 79 پورې کوړې پورې نښتی و چې 80 پې ولګېده نو لاس آزاد شو
وایي د ښځو دغه چې دی د حرمت الله دومره پاسباني کوي. نو که فرض که زه تا ته وایم چې یاره تا په دې خپل حجره کې ناست د پردۍ حجره باندې راایښې دي او دا خبرې کوي او د خدای نه ځان لرې کوې، نو وایي مړه ما څه داسې غټ کار وکړو؟ وایي دا غټ کار چې دی هغه د دومره غټ ګناه خو مې نه دی کړی. وایي ته خبرې وایي حدیث ته لږ ګزار راولي که نه. وایي حدیث وایي چې په مؤمن باندې ګناه دومره ګراني دومره مصیبت دی لکه غر چې پرې راتاوي. بس د مؤمن دا نښه ده چې وړوکې ګناه ورته دومره غټ ښکاري لکه پهاړ توده چې پرې راتاویږي دی چقی. نو مؤمن به سهار خفه ته به تپوس وکړو چې ولې یاره سهار رانه تکبیر الله تللی مړه وایي تکبیر الله موږ په 10 بجې پاسو نه که نه. دا خو هغه مؤمن نه دی ستا په شان که نه، دا خو په وړوکې ګناه باندې چې هغه معمولي لغزش دی په هغې شونډ ښکته دی ځکه چې په ده باندې داسې دی لکه غر چې پرې راتاو شوی. یاره پلانی راغلی و اما ورته سپکه خبره کړې وه د الو اوس مې د اړه صبرېږي چې زه به لاړ شم معافي ترې وغواړم. پلانی مې پېژندلی نه و سم خیرالي مې ورته دي ویلي. نو د مؤمن دپاره ډیفینیشن دا و چې په مؤمن باندې به معمولي ګناه چې دی هغه دومره ګراني لکه غر چې پرې راتاویږي. او منافق او یا کافر په هغه باندې به داسې وي ګناه لکه چې مچې په پوزه کښېنې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس داسې کړه چې وایي شړي. دا دومره غټه خبره چې ته کې او ستا پې هېڅ پروا نه وي. وایي لکه ډېرې کنځلې وایي مړه وایي توپرې مې وغورولې. توپرې څه ته وایي؟ دا توپرې چې ته غرې خو دا تا ته څه خبره نه ښکاري که نه. حالانکه که د مؤمن ډیفینیشن خدا دی نو دا تا د منافق ډیفینیشن دی چې توپرې غرول چې دي دا تا ته څه ګناه نه ښکاري. نو ته وایې چې لکه خو مشک ناز وایي چې داسې دی کو یاره وایي خدای دې معافي وکړي خو ډېر لوی کنځل مې وکړلو ته. نو دا خبره چې دی نو دا بیا چې کوم دی دا جسټیفیکیشن وړومبی جسټیفیکیشن وړومبنی دا و چې اټ از مای نیچر. دویم جسټیفیکیشن اټ از کامن ټول خلق یې کوي. دریم جسټیفیکیشن اټ از نټ ا بیگ ډیل. وړوکې غوندې ګناه ومې کړو څه چلو شو مړه 11 روپۍ رشوت څه چلو شو مې غوښتو 100 روپۍ پکې زیاتې رالي که نه. نو مونږ هغه خپل ایم ایس صاحب رایاد چې الله دې وبخي د 2 روپو امبیزلمنټ شو غبن هغه داسې پریشانه و. نو ما ورته دا 200 روپۍ 2 روپۍ به زه درکړمه. وایي نه غبن ولې شوی دی په هغې کې هغه ته هارټ اټیک وشو وفات شو الله دې وبخي. دا ولې کچ ګناه آیا زه ذموار افیسر بلکې زمونږ د جماعت اکاونټ یو مشر په سوات کې نو ټوله شپه ویښو بله پې آن و. نو زه ورته وایي دا جي داسې دي هغه وایي دا د اکاونټ د حساب کوم د جماعت 2 روپو فرق دی پکې نه 50 روپو فرق دی پکې. نو هغه وایي دا جي دا دغه مړ که مونږ خوب کوو او 50 روپۍ پکې زه کېدم. نو هغه وایي نه پلاني د هغه نوم یې واخست وایي نه پلاني دا د غبن او دا دغه د خیانت او د امانت مسله ده. دا خلق بیا دومره احتیاط کوي. نو دا یو بله خبره شوه چې دریم نه څلورم نمبر چې دی که نه زموږ باندې اټ از نټ مای فالټ زما په دې کې څه غلطي ده چې هغه کنسل کول. نو ولې ما تاسې ناست وم ښه هغه به لکه زما ښځه کنځاله نو وایي د هغه ستا ښځه خو د هغه خور نه وه نو وایي خور یې واړو نو خو ما ته یې کول که نه. نو که تا ورته ویلی چې خو ستا خور ده نو هغه وایي اټ از نټ مای فالټ چې هغه کنسل کول نو ما به نه کول. نو بیا وایي چې هغه راغی او جنګ یې کو نو ما به نه کو. نو چې هغه زما سره دا چل کوي نو هغه سړي خبره کوله ما له پلانې په قصه خوانۍ کې مخې له راغی او زه یې ونه پېژندم. نو وایي ما هم ونه پېژندو. نو ما تا ولې ونه پېژندم تا به ته خیرالي ویلي و که نه. نو ویلې ده چې زه ونه پېژندم. نو موږ اکثر دا وایو چې پلانې چې داسې کوي نو ولې کو ما داسې وکړو. نو هغې سړي مثال ورکړی چې یو سړی وایي چې په بدکارۍ کې ونیو چې ته ولې کوې نو وایي څه چل وکړم چې زما ټبر مره ورتلی دا راځي نه په دې کې زما غلطي شته. اټ از نټ مای فالټ. نو قرآن څه وایي لا تزر وازرة وزر اخرى. دا شی دی غلط دی د بل د غلطۍ د هغه د وجې نه خلق وایي که نه چې څوک راته څنګه ګوري داسې به ورته ګورم. وایي ډېر نرې دا ته د احسان معامله کې احسان دی ته وایي چې څوک درته هر څنګه ګوري ته به ورته ښه ګورې. نو د خدای سره تعلق کټ کېږي په دې. نو د هغې سړي ویل سر به مې د لات په خازولی که روغه مې وکړه. نو مې رسول الله ویلي دي چې ستاسو خوښه نه ده چې خدای تا هغه ته معافي وکړي چې خدای تا ته معافي وکړي. نو ابوبکر صدیق خو چغې کړې وایي داسې مې خوښه ده. نو ته هم چغېږه که نه چې خدای راته معافي کوي نو که ما درته یو خس معافي وکړه. نو دا یو څلورم جسټیفیکیشن و چې هغه دا وایي چې اټ از نټ مای فالټ. او پنځم جسټیفیکیشن دا دی
چې الله غفور الرحیم دی. نو وی دغه چې دی که نه ابن قیم مدارج السالکین والا یو ډېر برق تیر شوی دی، وی دا تا لکه څه په بلاغ تی او الفاظ ډېر د اردو ډېر مزیدار دي. وی چې الله غفور رحیم د چا دپاره دی؟ جو غلطی سے غلطی کرے. کم سړی چې په غلطۍ غلطي کوي نو هغه ته هغه لپاره غفور رحیم دی. جو مستی سے غلطی کرے، په مس او په غلطۍ کې فرق ہی. نو یو سړی ارادے سے غلطی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، بیا وایي چې الله غفور رحیم دی. نه، ان بطش ربک دا راسره تاسو وایي دغه نیول بیا سخت دي. بیا سړی ډېر غټ ګزار وله ورکوي. هغې دغه نه که نه حسن جان مولوي صاحب نه چا تپوس کړی الله دې وبخي، وی دا ټوپۍ په مانځه کې ضروري ده؟ نو هغه چې په مانځه کې کوي نو هغه وی یو مستی ده یو نیستي ده. وی د صحابو جامې هم نه وې، نو کمیس یې لنډ و، لنګ یې دغه و، نو شاته پسې هغې مقتدي وینا کړې وه چې د خپل امام له خو پرتوک جوړ کړئ، نو نیستي وه. دا ته چې کوم سرتور سرګر یې دا مستی ده. نو هره خبره چې ته کاونټ کې دي چې مستی په نیستۍ کې څه فرق دی. نو کم کار چې د مستی نه ته کوې نو هغې لپاره هغه غفور رحیم نه دی، هغې لپاره ان بطش ربک لشدید دی. او چې کله د نیستۍ نه یو کار یو په غلطۍ وشي کمزوري وشي نو کمزوري خو کمزورۍ ته وایي. نو دا مونږ 5 خبرې وکړې چې مونږ غلطي ولیکو. نمبر 1 مونږ غافله یو، 2 کیټیګریز دي. مونږ اړو دې ته فکر نه دی، حالانکه مونږ د ژوند په ځای مرګ ته زیات نږدې یو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. او دویم نمبر چې دی هغه دا ده چې مونږ د هغې لپاره خپلې بانې رخ کړي دي او د دې بانو د وجې نه مونږ د یو غټ تعلق نه لرې شو، ورانه شوه، ګیپ راغی د چا او زمونږ د الله په منځ کې. ځکه سن چې دی ګناه چې دی هغه سړی د الله نه لرې کوي او دا ګناهونه ته ځکه کوي چې دا 5 جسټیفیکیشن دی ځان له جوړ کړي او دا بیکاره دي، دا به وال خوري. نو وی څه چلو کوم؟ وی یو کار وکړه، وی داسې وکړه چې یو نقشه راواله چې ته څنګه یې. نو ته دروغ وایې نو او کله کله خو دروغ وایم، نو خبرې ډېرې کوې نو او خبرې خو ډېرې کوم. بې ګناهونه څه دي؟ وی غټ ګناهونه څه دي؟ لکه سود دی، بدکاري ده او قتل دی. نو د هغې نه کم ګناهونه څه دي؟ نو یو سړي نه سړي سره جنګ کول دي، یو سړي له سپېړه تمبول دي، یو سړي ته بدې ردې ویل دي. وی د دې نه بیا کم ګناهونه څه دي؟ وی د دې نه کم ګناهونه دي چې خوراک ډېر کوې، ټوله ورځ خورې چې شخوند وخې. نو دا هم یو ګناه دی چې ته یې کوې. یا دا چې ټوله ورځ غږېږې، خبرې دي او خبرې دي او خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته وی چې ستا مور په تا بوره شه، خلق د دې لاس او د دې دغه د وجې نه، د خولې د دې لونو د وجې نه موږ به لو کو ستري بن جوړول، د دې لونو د وجې نه به خلق پړ مخې دوزخ ته رتاویږي. نو دا بل ګناه دی چې ته غږېږې ډېر. او بل ګناه دا دی چې هغه وړوکی ښکاري خو غټ دی، هغه دی چې تار وخودی. سهار هم ته په 10 بجې پاسې، ماسپښین هم ته نه، ماسخوتن هم ته نه، تهجد خواړو ته پېژنې نه، خو خوب دی او خوب دی او خوب دی. نو کثرت منام، کثرت کلام، کثرت اختلاط مع الانام، چېرته ځان له نه کښېنې خو په مجلس کې ناستې نو کور ته راښکاره کېږي نه، خو چې یو اجره خوره شي چې بلې ته ځې او اجرې والې ته وایي مړه تاسو دومره وختي بس کوئ. دا ولې ته کثرت اختلاط مع الانام، ته د خلقو سره په میکس خوشحاله یې، یوازې خو ستا نه سټډي شته، نه دې څه غور و فکر شته، نه دې څه تلاوت شته. دا دغه چې دی که نه ما شمسوله تا ته څه نوم اخیستی و بزرګ وختي؟ الفساني، مجدد الفساني څه نوم؟ هغه شیخ احمد زرغندي وی دا مجدد الفساني چې انسان چې دی چې دا د خدای پاک نه لرې کېږي نو دی خدای پاک د نږدې کېدو 2 لارې دي. یو تقرب بالنوافل دی، بالنوافل دی ته وایي چې دی چېرته په تسبیح راغستی، چېرته په ګوټ کې ناست دی، سبق وایي او تلاوتونه کوي او درود وایي او په چا کې سکار نه چې په چا هر څه تېرېږي. نو دی وایي چې په چا نو د ټول خلق د دې صفت کوي، وایي ښه سړی دی چا په کار کې کار نه لري. یو زمونږ جومات امام و کابلی خدای دې وبخښي، هغه ما ته وی ډېر ښه امام راغلی، وی نه تقریر کوي نه خبرې کوي، خو یې بس مونځ کوي خپل منځ سره کار دی جزي. دا تقرب بالنوافل والی دا سلو پراسیزي. او بل هغه سړی چې هغه سره د مخلوق غمي
نو هر چاته ځي دا کار دی غلط وکړو نو هغه عتیق هغه ته ورته وقارېږي دی بل ته وایي دا ته خطا کېږي نه بل ته وایي مړه تم مصیبت ترې راغستی نو خلق چې ډډې ته ګرځي خو د پسې پروا نه په خلقو او دی دا خپل کار کوي نو دې ته وایي تقرب بالفرائض تو وایي دلته کې د خدای دین پکار دی د خدای دین څه پکار دی وایي موږ دا فیصله کړې ده چې 2 کسه داسې دي چې هغې هره ناروا وکړه تپوس به ترې څوک نه کوي وایي دا خو د خدای مقام دی ځکه چې خدای پاک په قرآن کې ویلي دي لا يسألو عما يفعلو وهم يسألون د خدای نه به د هېڅ شي تپوس ته نه کوي چې خدای دا کار دی ولې وکړو ځکه چې خدای دی او د مخلوق نه به د هرې خبرې تپوس کوي ځکه چې که هغه لږ کار وکړي من يعمل مثقال ذرة نو ذره چې د ایټم ته وایي نو دا د الکترون او پروټون او دغه لیول ته چې ورسې دوره خس وکړو دی به د نه موږ تپوس کوو نو مطلب دا چې غلط شو کنه نو غلط کار دی وکړو دغه وایي ابن شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې تاسو په دې نږدې کېږئ وایي زه راته یو 3 کاره ښیم دا کارونه هر وخت کوئ نمبر 1 کثرت تلاوت چې تاسو مسلسل قرآن سره تعلقي او د قرآن تلاوت او په هغې تدبر او فکر او تاسو له خوند درکوي وایي که یو سړی د قرآن تلاوت په ورځ کې یو قرآن خلاصوي او بل سړی یو صفحه وایي خو پوهیږي پې عمل پې کوي دغه یو قرآن خلاصولو نه دا یو صفحه ډېره قیمتي ده خو هغه بل هم بې قیمته نه دی داسې نه چې بې قیمته دی نو هغه ویلي کثرت تلاوت القرآن او 3 نمبر چې دی هغه تاسو دغه کوئ کثرت لا اله الا الله تاسو ذکر ډېر زیات کوئ مجدد الفسانی تا ته چل خی نو بیا دا خبره چې ته دا کار کوې نو وایي څه به کوو نو وایي 2 کارونه به اوس کوس مونږ دا کارونه وشو غلط شو نو راځئ وایي تصویر جوړ کا نو په تصویر کې ته وګوره یاره زه دروغ وایم بې دروغو خو هسې بس او بل دا چې د بل د خندولو دپاره کله کله دروغ څه چلو شو کومې وي او حدیث کې دا راځي چې هغه سړی د خدای ډېر بدي شي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره نو چې کله وایي نه زه دا لیست بیا جوړ کا نو دویم دا چې د سترګو حفاظت د سره نه کوم داسې یو خوا بل خوا ګورم دا ځان سره په یو لیست کې ولیکه نو دریم دا چې هر څه کومه ماسخوتن منزله مې سمې نه راځي نو دا پکې ولیکه نو بل دا چې ماسخوتن منزله خو زما خو سار خو نه پاسم نو عمر دې څومره دی 50 نه پاسه 50 نه چې پاسه یا تهجد نه کوي دا ډېره زیاتې کوي نور به ته کله به یې کوي چې اوس یې نه کوي نو کله به یې کوي ځکه چې فإنه دأب الصالحین قبلکم مخکې چې څومره نیک خلق تېر شوي هغې به تهجد کول نو تهجد به کول غواړي نو د هغې دا ځان له لیست جوړ که نو بیا یې یو یو ترې کټ کوه پس له دې نه به د سترګو حفاظت کوم پس له دې نه به منځونه په وخت کوم نو شیخ مجدد الفسانی چې کوم 2 خبرې ما تاسو یې 3 دا کړې وه تاسو منځونه کوئ د طویل قرت سره دا طویل قرت ډېر مزیدار دی چې تا له کله هغې چې خلق درته ستړي شي چې دا سړی خو نه باز کوي نو چې تا ته صورت یاسین یاد دی او ته دلته راغلې او 10 منټه پاتې دي نو څه به خوا دې خوا کېږي خو 2 رکعتو نیت وتړه خپل صورت یاسین پکې ووایه نو به د هغه صورت یاسین ریمایند شي هم هغه طویل شرط پوره شو نو تلاوت به کوئ نه دې سره کوئ نه وایي چې ته به نمبر 1 دا دی چې خپله نقشه جوړه کړه چې کوم کارونه ته نه کوې او کول پکار دي یو پک کوه چې دا کول غواړي دا یو کټ کوه نو ځان له تصنیع کوي داسې وایي نه کېږي وایي څنګه به کېږي وایي دا داسې کېږي چې ته به پارټي بدلې ډله به بدلې اجره به بدلې دې ته ماحول بدلول وایي ماحول به بدلې دې نه بغیر نه کېږي وایي ماحول بدلول دومره قیمتي دي که نه یو خدا چې د خدای نه چېرته مایوسه نه شي دا صورت والضحی نه دی دا د دې دپاره دی چې ته مایوسه نه شې ما ودعک ربک وما قل دا ما تا ته ټولو ته وایي او بیا دا چې ماضی ته دې وګوره الم یجدک یتیما فآوی ته په خپل په روز کال ته وګوره د نن نه 10 کاله مخکې په ټانګه کې هم چا نه پرېښودې او وجدک ضالا فهدی ABCD د لم نه درتلل الف ب ت ورته تجوید سره ته قرآن وایي وجدک عائلا فاغنا 2 روپۍ را سره نه پچاري چې نه شوس کولی او اوس په 150 روپۍ پیاله ده او ته وایې ټول به زما میلمانه یې نو وجدک عائلا فاغنا نو د دې نه پته لګي چې د فیوچر پلانینګ جوړ کا نو فیوچر پلانینګ څه ته وایي فاما الیتیمه دا ځان سره ولیکه چې چېرته زیرې دستي هغې ته به قارېږم نه او اما السائله نو که ستا نه څوک تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب پالې څه دی نو مه قارېږه که نه نو هغه وایي د پویو سره به خورم ما ته د پویو سره به خورم که د اوبو سره نو که ته وایي چې د پویو سره به خورې نو هغه وایي د پخو سره که د کچو سره دا سایل خو راشي که نه مختلف سایلان دي
نو که هغه ستانه د مسلې تپوس کوي مسلې تپوس ورکړه. نو که هغه ستانه د میراث تپوس کوي نو چې ته د میراث فیصله صحیح مسله صحیح بیانې دا کمیټې والے به د امامتۍ نه وباسي نه ته ځکه هغه ته موږ دې له خو نه نیولی چې موږ ته د میراث مسلې وایي. نو هغه بره ناست و جمعې ورځ وه نو زموږ بابا ورته وي موږ ته عامې خبرې کوه دا راته مه کوه ځکه ته موږ دې له خو نه نیولې. ښه مولوي صاحب خو هغه چې دا خبرې نه کوي ښه د ثوابونو خبرې کوه او څه خو یې لړې لکه اوس موږ له خویندې راپسې راپاسوې او پېښور کې یو کس ما ته وی داسې زمونږ دا ښځې به موږ هسې زورورې وې او تا را باندې شرمخۍ کړې چې وی اوس به موږ څه ګزاره کوو. نو خو تا ته دا وایي که نه واما سائل فلا تنهر ته به کې واما بنعمت ربک فحدث خو تا ته دا وایي چې ستا سره خدای کوم نعمت کړی د هغې اظهار وکړه. اظهار به یې څنګه کې خو تا سره پیسې نه ولګوه چې خلقو ته پته ولګي چې څومره چنده یې وکړه. دا اوس موږ بسونه کوو وایي یو بس به پکې زه وکړم د دې نه به پته ولګي چې ته واقعي مالدار یې. اظهار دې ته وایي چې ته ورکې نو که تا ته علم وي نو پوه که خلق که نه په خبره باندې. نو نعمت د خدای څه دی یا به ستا سره علم وي یا به سره ایکسپیرینس وي. او کله دا طبیبانو دا مسله ماته داسې ګرانه ښکاري وایي دا سینه به سینه علم راغلی چاته یې موږ نه کوي چې د دې سره به خدای څه کوي. ځکه چې من سئل عن علم علمه ثم کتمه چا سره چې یو سکیل وي چا سره چې یو علم وي دې خلقو ته نه ښوي دا سینه به سینه دی علم خو سینه به سینه نه یا خو به واضح او به خلقو ته ښیي. دا به کې نه وایي چې ته اول خو دا خپل د لیسټ راواله او خپل ځان که دویمه دا چې د هغې لپاره به څه کې ډیپارچر به کې نو که پارټي دې خراب وي که نه نو پارټي بدل کا نو که اجره دې خراب وي نو اجره بدل کا. او دا دومره قیمتي عمل دی چې که تا ډېر ګناهونه کړي د هغې سړي په شان به یې نه کړي هغه څو مرګونه کړو یو کم سلې کړو چې په راهب پسې لاړ نو راهب ورته وی چې ته د معاف کېدو نه یې نو مایوس یې کونجو هغه ته ډز ویستو چې ورکړي چې سلې کم چې خو مولوي صاحب چېرته موجود و چې په مولوي صاحب پسې لاړ هغه ورته وی ترې ډیټیچ سره دې ځای نه په دې ځای کې ته په دې علاقه کې چې یې نو دا ټول خلک د باندې عدت دی وراني ته کې او هغه هم د ورانکاري دي دې ځای نه لرې شه چېرته سم ځای ته لاړ شه نو مرکز خوا کې چېرته دغه ځان نه ځای واله نو هلته به منزل هم ځای چېرته خو خلقو سره به نو چې مرکز طرف ته روان شوی دی چې په دې لارې کې مړ دی نو دا روانېدی الله ته دومره خواږه چې فرشتې رالې او هغې پې جنګ و چې دی به جنت ته ځي کو دی به دوزخ ته ځي نو جنت والا ورته وګټله. څوک دا وایي چې الله تعالی ولا هغه ځمکه خوښ کړه دا ولې د دې دا ډیپارچر د خدای ډېر خوښ شو نو چې د خدای د رضا دپاره ته پارټي او ډله بدل کړي چې دلته خو تش کنزل دي. نو زما هغه یو ملګري وکیل صاحب خدای دې ښه ساتي وی یاره زه دې سواړۍ نه ناست وم او یې خپلو ملګرو سره تلم اسلام آباد ته او یې دې غاړې او دغې غاړې او یې صرف موږ تش د سپو خبرې کولې کو موږ یو خاص بله خبره کړې ځکه چې ته له غټو خلکو سره کښېنه خو د سپو خبرې کوي دا سپی خرې بل ورځ ما ته امریکې نه یو کس راغلی ما ته یاره زه خو پلانو تاریان یم ما ولې وی هغې یا د جامو خبرې کوي چې دا سوټ ښه دی دا سوټ ښه نه دی او یا د ډوډۍ خبرې کوي خو یا د مانځه خبره کوي یا د روژې خبرې کوي یا د امت خبره کوي. چې دې خلقو سره ته کښېنې پاسې نو ته به څه کوې ته به د دې ماحول به پرېږدې او هجرت دې ته وایي دا به یو هجرت کې نو که ستا ډله پره دا زړی نو دغه خبره دغه پښتو کې سړي ستا به زویم کو ته رانه سم شوې سمېدی ته نه شي ځکه ماحول بدلول غواړي. او دویم دا چې کتاب سره اټیچ شه وی کتاب څه دی وی کتاب قرآن دی وی د هغې تشریح څه دی وی هغه حدیث دی وی ته د قرآن نه خبرې په دې کې داسې خوږې خبرې دي یو خو دا چې چا رالیږلی دی هغه الله دی چا چې راوړی دی هغه جبریل دی نو نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین د رسول الله په زړه باندې ریډیټ کړی دی د هغې ځای نه صحابو زده کړی و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې زده کو نو هغه راغی عراق ته او په عراق کې ستا امام ابو حنیفه امام ابو یوسف دغه خلق و او هغې بیا انډیا ته راله ته وایي زه حنفي مذهب والی یم دا داسې نه دی شوي دا د روغ روټینو دا تاله راغلی دی. دا قرآن چې دی په دې کې څه چلی دی هر څه محفوظ دي ایون د دې د الفاظو ادا کول تجوید چې ورته وایي هغه هم تاله محفوظ ساتلی دی د دې په اواز کې خوند دی د دې په دا کې نه دا به ته ځان ته رانږدې کې وی ته خبرې وی دا په دې کې دا دی چې دا د یو خوند دی چې کله کله داسې خوږې خبرې کوي سړي په خوله کې ورته اوبه راشي. زموږ د مولوي صاحب اوس څه وی هغه آیاتونه چې وی تاسو یاد دی نو هغه یو پکې لکه مثلا دغه آیات په حواله باندې ویلی چې ویطوف علیهم ولدان مخلدون ستا به ته په وبند راځي چې دا دومره خوږ ملک دی چې ډېر ښه نوکران به دي هغه به هلکاني او سم ښایسته به اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا ته به وایي ګینې ملغلرې دي
و اذا دا الله تعالی ته خوږې خبرې کوي اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. ګوره خوند تې واله که نه، ملکا کبیره یو لویه بادشاهي ده او ستا یو لوی ملک دی او ستا د هر څه ښایسته دي. عالیهم ثیاب سندس خضر من استبرق. دا ټول چې ته ګورې دا خوږې دي. نه په دې قرآن کې هغه خبرې دي چې ستا په خوله کې به ورته لاړې راشي، ستا دغه شي په خوله کې به دې خوند پیدا شي چې خدای پاکه دا دوی خو بل طرف ته ترخې خبرې له چې راشي. دا دومره ترخې دي که نه چې یو کانټ نټ ټالریټ ته یا د کولی نه شي. لکه مثال په طور چې وایي ان الذین کفروا بآیاتنا، موږ چې کوم آیاتونه در لېږلو ته یې نه منې. موږ وې سهار مونځ کوه هغه خو ته نه کې، موږ تا ته وې زکات ورکوه ته نه ورکې، موږ تا ته وې ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، د دین د قیام دپاره کوشش کوې ته نه کې، نو خو نه یې کوې که نه. نو موږ به د سره څه چلو کو. دا خبره ډېره خطرناکه ده او الله کولی شي کو دې الفاظو ته تاسو وګورئ سوف نصلیهم نارا، موږ به اور ته ورته وکړو. نو هیله هغه چېرته څوک سوی موږ په دې دغه کلینک کې خلق په دې کې کیژوالټۍ کې ډېر راځي. دا دغه پې بلاست شوی سلینډر او دا ټول مخې وله سوی داسې چغې وایي. نبروز یو زنانه وه هغې چې یاره دا سکینز مې ډېر زیات سوځي. نو ما ستا قسمت خیر ټوله نه یې سوی کن دا به نه سوځېدل، ځکه چې ټول وسوځي نو هغه دغه چې دي هغه پین ریسپټرز کوم د نرس چې دي د هغې هغه اینډینګ چې دي دا موږ ته اطلاع راکوي چې دا ځای خوږ شو. نو دا ځای چې کله ته فول وسوځې نو خوږ والا ځای خو به ختم شي، نو بیا به د لاسونه نه وي خو ته به پرې پوهېږې نه. دا سوپرفیشل برن چې وي د پاسه ده، دا سړی سیزي ډېر. مې خوشحالېږه دا د زبرګۍ خبره ده. نو الله وایي چې کله زه دی اور ته ورتاو کړم ته خبرې کلما نضجت جلودهم، نو چې کله چې ټول سکن د وسوځي، چې سکن یې وسوځي نو بیا به پین نه وي. تاسو به د ډایبیټک د شوګر والا مریضان لیدلي، د شوګر مریضانو د خپې نه دي دا سون شي، دا بیا نه پوهېږي په ځان چې نه پوهېږي په دې جمعې کې اوس خو بیا جمعې را روان دی، دي د انغري په غاړه ناست د خپې دسې د اور ته درنه کړي. نو دی خو پې پوهېږي نه چې نه پوهېږي چې هغه وسوځي. هلک وایي خپلې وسوه، نو دی وایي ښه وایي زه خو بیا پوهېږم نه. نو دا سېزلې خپې ګرځي. نو د قید چې کله ته جهنم ته ورتاو کې او د هغه د سکن وسوځي چې خو پین ختم شو که نه. نو چې پین ختم شو خو زموږ لږ وخت سخته وخت نو الله څه وایي بدلناهم جلودا، موږ به وله نوی سکن وکړو چې نوي سینسیټیویټي ورته وشي چې دا دړې ختم نه شي. که ته یو سړی هر څومره ټارچر کې خو تر مرګه پورې به یې ټارچر کې که نه، چې مړ شي د هغې نه پس خو د هغه نظام بل شو. خو چې الله وایي چې نه ماله چې رالی نو بدلناهم جلودا لیذوقوا العذاب. ولې ان الله کان عزیزا حکیم. نو دې نه پته ولګي چې الله ډېر زورور دی. د الله کلام کې یو طرف ته خوږوالی دی او بل طرف ته سخته دمکي ده چې ته د خپل ځان نو څه به کې. نمبر 1 ډیپارچر به کې، د خپل ځای نه به خوا کېږي، نالو بخه کېږي. کو ماحول دې نه بدل کړی، پارټي دې نه بدل کړي، ډله پره دې نه بدل کړي، اجره دې نه بدل کړي، دا کار ګران دی. چې ته زبر جوارګرو سره ناسې ما جواري به نه کوم، کو پولیس سره تاسو سره مخکې بیایي ته به چې ما نه کوله وایي ته ولې دلته ناست وې، خو ته ناست وې تا کې څه چل دی که نه. نو بدل او دویمه ده چې ته قرآن سره رابطه وکړې. نو قرآن د پوهېدو لپاره دا چې تا ته دا پته وي چې ګوره خدای غفور الرحیم دی، خو چې په غلطۍ کوي، چې د مستۍ نه څوک غلطي کوي په هغو غفور الرحیم نه دی. هغې دپاره ان بطش ربک لشدید دی. نو چې ستا په ذهن کې هر وخت دی. او بیا دا خبره چې دا چې چا راوړی هغه صاحب کتاب چې نو هغه ته یې څه وی دی چې څه وایي نو وما ینطقو ان هو الا وحی، چې څه خبره کوي هغه وحی. نو چې په هر کار کې ستا په ذهن کې هغه او بیا دا چې تا په دغه کې په جومپړی کې یا به ته په جومپړه ورته موږ وایو یا ته په جومپړه کې یا به ته په محل کې دواړو ته ډایرکټ کوي. الذین ان مکناهم فی الارض، کو په جومپړی کې مشرې او کو په بل څه کې مشرې، نو څه به کې اقاموا الصلاة، د اقامت صلات نظام وي. په کور کې به دي، په کالج کې به دي، په ډپارټمنټ کې به دي، او چې کله میونسپلټي په هغې کې به وي د مانځه پروګرام به وي. نه خو چې ستا جلسه نو هر څه پکې خو مونځ پکې نه وي. وایي زه دا به چېرته وروسته وکړو. نو اقاموا الصلاة. بل وآتوا الزکاة، د خلقو حق به ادا کوي. دا خپل ډیسیبل چې دي، دا کمزوری خلق چې دي، دي ته بس خیر رسول غواړي. او ورپسې څه شی دی بیا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. نو چې دا ستا په جومپړه کې پارسه کې نو خبره دا شو چې د الله سره تعلق ختمیږي په ګناه. او دا ګناه موږ ځکه کوو چې موږ غافله یو،
یا موږ ځان له بانې کتلي، هغه بانې د چلیدو نه دي. کوم الله چې زموږ نه خفه شي ډېر زورور دی، او که موږ یې رضا کوو نو یو خو به خپل ماحول ټیک کوو او یو به د قرآن سره ربط ساتو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.